دا وطن چې کومه دی خدای ډېر شتمن پیدا کړی دی. دا داسې سپېرنه وطن نه دی. د جنګونو او د جنګي اقتصاد دا وطن چې کومه دی دا بدحاله کړی دی. نو دلته دې وطن کې چې کوم دی ډېر څه شته دی. موږ غواړو دا چې زموږ د دې وطن کوم معدنیات دي، که زموږ تیل دی، ګیس دی، بجلی ده، اوبه دي، چې څه شی هم دي په دې وطن کې دي پښتنو ته خدای ورکړي دي چې د هغې دپاره غږ پورته کړلی شي، د پارلمنټ په پلور باندې پورته کړلی شي او د هغې دپاره چې کوم دی جدوجهد وکړلی شي چې دغه معدنیات دغه د دې قام شریکې ملي شتمنۍ دي چې دا دې په دې قام باندې خرڅ تللی شي. د دې لپاره د چل ول کېږي نه، موږ پرې پوهېږو چې ډېر په چل او په هنر باندې چې کومه دی د بلې صوبې نه راځي او دلته لیزونه کوي او زما د وطن چې کومې ملي شتمنۍ دي هغه لوټ کوي. او چې دلته زما د وطن یو سړی لیز کوي نو هغه ته مختلف رکاوټونه پیدا کیږي. نو دا هغه مسایل دي چې دا اجتماعي مسایل دي، دا قومي مسایل دي او همیشه دپاره موږ په دا قومي او اجتماعي مسایلو باندې خبره کړې ده. او د دغې دپاره چې کومه دی موږ په ځوانانو نه دا پیلم کوو او دا هیله م ترې لرو چې څنګه زموږ سره دا زلمي د هر قسمه سوچ فکر نه بالاتر ولاړ دي او زموږ هرکلی کوي، زموږ سره ولاړ دي، نو زموږ به دا کوشش وي چې موږ دا خپل پیغام نور خلکو ته ورسوو او دوی زموږ سره یو موټی یو اتحاد او متفق شي د دغه امن په خاطر باندې، د خپلو وسایلو په خاطر باندې، د دې وطن د روزګار او تعلیم په خاطر باندې او د وطن د ترقۍ په خاطر باندې. نو دغه به زموږ د ټولو ظلمونو دغه اپیل وي چې زموږ مټې مضبوطې کړي او زموږ مرسته وکړي.